اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، پرون زموږه د دې پاین سره تعلق لرونکي یو MPS صاحب چې هغه په خپل حلقې کې په جلات خان باندې مشهور دی او د الیکشن نه مخکې هم او د الیکشن نه وروسته هم د هغه چې کوم د خبرو انداز و نو خلکو به یې خبرو له ځکه ډېر زیات توجه نه ورکوله، وی یاره دا چې کوم دی د دماغ دا الوتي دي د الیکشن منډو ترلو خراب کړي دي. خو پرون هغه په کراچۍ کې په یو مقامي ملګرو په یو غونډه کې د جلسې په طور باندې د مولانا فضل الرحمن صاحب خلاف څه داسې الفاظ استعمال کړل چې هغه الفاظ په خولې باندې ویل چې دي نو هغه په خپله د خپل ځان بېعزتي کول دي. نو داسې الفاظ استعمالول چې هغه د قرآن د صریح هدایتو مخالف دي او هغه قرآن د هغې مطابق خبره کوي چې یاره داسې خبرې د کوم سړي د خولې نه خیږي. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرة. کوم خلک چې داسې بده خوله خوځوي او هغه د خولې نه داسې نازیبه الفاظ وباسي، د هغې دپاره په دنیا هم د شرمندګۍ عذاب دی او په آخرت کې خو د هغې دپاره عذاب دی. په دې وجه باندې د ملک جلات خان صاحب چې کوم زموږ د PK 17 MPA دی، هغه اگر چې خپل وضاحت خو کړی دی خو په هغه وضاحت کې په خپله بیرته اقرار هم کړی چې دا ما په دې وجه باندې ویلي چې د ما فضل الرحمن صاحب دغه چې دي معتقدین هغه د عمران خان صاحب خلاف ډېر نازیبه الفاظ استعمالوي، ما په دې وجه باندې دا استعمال کړی دي. بهرحال د قرآن هدایت موږ ته موجود دي چې د چا دشمني دي تا په دې باندې اماده نه کړي چې ته د عدل نه وځې. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. لہذا د ملک لیاقت صاحب د دې ریمارکس او بیا د هغې نه وروسته د هغې دا وضاحت چې دی نو زموږ د دې روجو سترګې چې دي نو هغه کته کړي دي. زه د هغه سخته غندنه کومه، د هغه د الفاظ د دوباره بیرته رااخیستو مطالبه کې ځکه نه کومه چې د هغه په یوه خبره باندې څنګه چې د هغه د مشرانو عادت دی د هغه په یوه خبره باندې یقین سړی نشي کولی. نو زه دعا کوم چې الله تعالی هغه له په دنیا او آخرت دواړو باندې د دې قسمه وینا بدلې وله ورکړي. او عامو ملګرو ته دا درخواست کوم چې د هغه دا کوم پیغام دی د دې د شیر کولو په ځای باندې چې دا شیر کوئ په خپل دغه باندې نو دا هم یو ښه خبره نه ده، ځکه چې هغه کوم الفاظ استعمال کړي دي د هغې نه ناخبره خلک خبرول دا هم لکه په اشاعت فاحشه کې راځي. نو زما د خیال دی چې ملګري دي هم دا تکلیف نه کوي او دا کوشش دې نه کوي چې د هغه دغه پیغام دی نورو ملګرو ته نشر کوي. البته که په هغه باندې څه مثبت منفي کمنټس لیکلي نو هغه د کمنټس په شکل کې کوي، خو دغه هوبهو تقریر چې دی نو هغه د نورو خلکو سره نه شریکوي ځکه چې هغه ډېر نازیبه الفاظ استعمال کړي دي. بیا د یو داسې سړي متعلق چې هغه په دې وخت کې د لکاو نه د درګاو نه د لکاو علماو قائد دی، لیډر دی. او بله دا چې هغه کوم الفاظ استعمال کړي دي مولانا فضل الرحمن صاحب اگر چې هغه زه نه د هغه د پارټۍ سره تعلق ساتم نه مې د هغه سره داسې عقیدت دی بحیثیت یو اسلامي تحریک کارکن دا مې خپله ذمهداري ګڼله. مولانا فضل الرحمن صاحب د 14 کالو په عمر کې د جمعیت علماء اسلام د ټول پاکستان مشر جوړ شوی دی. څومره چې د لیاقت صاحب عمر دی دقو نه د هغه سیاسي تجربه ده. 1982-83 زمانه دی وخت کې صحیح فګریر دی کله چې د هغه والد صاحب وفات شو. د هغه د وفات نه وروسته هغه د دې تحریک مشر دی او په مدرسې طالب علم و چې په هغه ورځو کې هغه د جمعیت علماء اسلام د پاکستان امیر جوړ شوی دی. اولنی تقریر مې په خپله باندې اورېدلی دی. نو په دې وجه باندې درخواست کوم ټول سوشل میډیا ملګرو ته چې هغې د جلات خان دا کوم دغه چې دی دا تقریر دا د هوبهو نه نشر کوي. البته که څه تجزیې پرې کوي ته خپل کمنټس پرې ورکوي نو د لیکلو په شکل کې دې ورکوي او دغه څیز نه نشر کوي. ما هم په جلبادۍ کې د هغه تقریر شیر کړی، اوس په خپله باندې مې هم د خپل آیډۍ نه ډیلیټ کړو. تاسو هم د خپلو آیډۍ نه دغه تقریر چې دی دا وباسئ ځکه چې د هغه نه بلکې دا زموږ د شان سره نه ښایېږي چې د هغه دغه الفاظ دې موږ نقل کړو. د هغه نه مخکې د منډه یو بله لږ چې دی نو هغه ډېر سپک الفاظ استعمال کړي
بدقسمتۍ نه موږ د دیر د سیمې سره تعلق ساتو او د دیر نه د علمي شخصیاتو د علمي ادارو د مذهبي مشرانو متعلق چې داسې الفاظ وځي نو په دې دواړو د منډا د دغې هلک کوم چې فیاض په نوم باندې غالبا مشهور دی او د ملک جلات خان صاحب د دې په دې بیانونو باندې زموږ سترګې د شرم نه ښکته شوي دي. الله تعالی دې زموږ د ټولو ایمان کامل وساتي او الله تعالی دې موږ له د خیر د پیغام د خپرولو او د شر د پیغامونو د خپرولو په ځای باندې د شر مخې ته د دیوال جوړېدو توفیق راکړي. جزاکم الله خیره.